सूरह हज सूरत मदनी है, यानी हिजरत के बाद नाज़िल है। दबागे मुफस्सिरीन पर निज आयतुन पकी मक्की दी। दलिए सूरत आयत नंबर यौकम सलवीख और सलवीख दाद जिहाद उन बने हुक्म जब कुरान करीम के न पता लगेगा कि दा सूरत गालिबन हिजरत मसीदी गुर नाज़िल शवे मौज़ूआत या सब्जेक्ट इस्बात तौहीद और रद्द शिर्क कि शिर्क कौल द खुदाए गज़ब न दावत और कोल द खुदाए कहर न दावत और कोल द आगा मुसलमानों तज़किरा कि अगर दीनदारी को खुलूस दिल न कही तो ज़रूरत इखलास दीनदारी न कही और कम जाए हालात आसान नहीं न दिन के लिए छटक पक गई हो कम जल मुश्किल राशि न बस दिन पर ही फौरन विड्रा राशि न पता लगे दिन पर इखलास तक दिन हालात उतारे तो सतावे न हालात उतारे कि सफीरा जी देवी अनुम बदलेगा मक्की वाला का खिताब कि खलक द बैतुल्लाह न मना कई दई को लकजान द बैतुल्लाह मालिक गए हालांकि इब्राहिम को अमूमी दावत और करो पूरे इंसानों से वो अज़्ज़िम फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। इब्राहिम को अल्लाह ताला वो टोले इंसानों से दावत और कर कि अल्लाह वाला मैसेज कबूल किया बैतुल्लाह तरह से न मक्की वालों तो दा हक क्या और को कि रिस्ट्रिक्शन रह गई मुसलमानों तो दाव में लिखी कि गलताज का कुदरत में लौशी कंट्रोलिंग पावर से नूर खल को सरबस्ता सरविया संग गई तहजीब और गई नूर खल को सरबस्ता सरविया संग गई और फंकी गई बना और आखिर में सूरत के अल्लाह ताला दा वो खिताब दा मुसलमानों दा खिताब मादर करेगा द मुस्लिम माना सबमिसिव ओबीडियंट नबायत से दागे रिक्वायरमेंट पूरा करें या अय्युहन्नास ओ खल्क़ु ओ इंसानान इत्तक़ू रब्बकुम उयरे गैर परवरदिगार पल नमाता समझ के जिक्र करो कि तकवा दे माना द विकाया दो मानी दी यो प्रोटेक्शन और द्वेम अवॉइड दौड़ कैसे तुला द तकवा माना विकाया द विकाया दो मानी चीज अंग्रेजी की यो प्रोटेक्शन यो अवॉइड प्रोटेक्शन जान बचकोल द अल्लाह का अज़ाब है द प्रोटेक्शन माना जान बचकोल द अल्लाह का अज़ाब है अदे अवॉइड माना जान बचकोल द अल्लाह द अहकाम पामालौल
ځان بچ کول د الله د احکام پامانول انا ټول انټرلینک یو بل سره لګېدلې دي. موږ کې فري باندې ډرایوینګ کوو یا سټریټ باندې او د پولیس ګاډي وګورو دا ډول کار یو په اوایډ کوو چې رول وایلیټ شي یو په اوایډ کوو چې رول وایلیټ in order to protect ourselves from punishment رول وایلیټ کوو چې پولیس کا کار کوي ریډار یې نیولې صحیح نو کو وایلیشن به وکړو الټیمیټلی دن پیسې نتیجه پنشمنٹ ټیکټ باندې نو دا پروټیکشن او اوایډ دا ټول یو سره نه دي دا ټول یو سره تړلي دي. مستعار احمد ته مثال پوه شو تلفون دی ځان بچ کول د الله د احکامو د پامانه دا ماوه خدای څنګه ګورو نو بس دا په څه اړه نو څو زما ویلې په څه انټرنیټ به وي چې دا یو بل سره تړلي یا ایها الناس او انسانو اتقوا ربکم ویریږئ د پروردګار خپل نو یې راځي سره لازم ده یې راځي سره لازم سړی چې پولیس وي که پولیس نه بیا سره ورته ها کله پولیس وي بیا څه کوي یو یری بیا څه کوي یو یری اتقوا ربکم ویریږئ د خپل او څنګه به یریږئ چې رب دی اتقوا ربکم کې دا رب علت هم دی دا رب سړی د پلار یریږي ولې یریږي ځکه چې پلار دی سړی د استاد نه یریږي ولې یریږي ځکه چې استاد دی سړی د مشر نه یریږي ولې یریږي دا د کیریکټر خبره ده خپل سوسایټي خبره کوم دي دا نه د مشر نه یریږي ولې یریږي یعنی زمونږ معاشره کډیرم خراب شي اوس هم چې مشر روان او یو نوجوان لګره زموږ روانه چې ناشته دا څنګه نوجوان کله څو سره سیګریټ درشات یعنی نه لاته اله لګولې صحیح اوس په مشر روان انا دې پیژنې نه په عمر مشر نه دې سره سیګریټ وګو نه لاته درنګ کړو دا څه احترام آداب ریسپیکټ صحیح دلته دې تصور نشته دلته هو لا te can you please give me a second yes eso es un sitio real está دانش معنی کې دا یا ایها الناس او خلقوا او انسانانو اتقوا ربکم ویریږئ د پروردګار خپل رب نو ولې کله رب دې څه دې څه دې رب دې نو که رب نه یریږي نو چا نه یریږي او ځکه چې ویریږي چې ان زلزلة الساعه یقینا زلزلة قیامت شیء عظیم دا یو ډیر لوی شی دی زلزلې په دنیا کې راځي او الله وی د قیامت احکام زلزلہ چې دا غوړي ډیزاستر دی هغه ډیر لوی تباہی ده ان زلزلة الساعه شیء عظیم یقینا زلزلہ د قیامت ډیر لوی شی دی نو دو زلزلې برازي یو چې اسرافیل لومبني ځل باندې شپېلې کې کوکې وای یو زلزلہ وای او زبردست شپېلې ارڅه کوي ارڅه تباہ ورباندې او چې دیم در بیا شپېلې وای سرویس کار بعد نو بیا بل زلزلہ باندې ابن عباس سے کوئی دادی ہے کہ زلزلہ چل رہا لومبني ده دې چې کوم څه کړه دا کوم لومبني ده چې دنیا به سره فنا کیږي سبا کیږي دنیا به فنا کیږي او هر چې دوی زلزلہ ده هغه سورې زلزال چې ذکر کوي ورته ورسېږي خلک به دا ان زلزلة الساعة یقینا زلزلة قیامت شیء عظیم دا ډیر لوی شی دی او ډیر لوی ډیزاستر ډیر لوی تباہی ده څنګه یوم ترونا دا آواز دا ترونا آچه تبوین تا زلزلہ تذهل كل مرضعة عما عرضت فكما رسل تبين تا زلزلة
तज़हलो गाफिल बशी ला ताल्लुक बशी कुल्लु मुरज़िअतिन हर पय वर्कउन के मो अम्मा द आग बचिना अर्ज़हा चदे वर्त पय वर्कोल हालांकि मोर जान मर्ग लवर कई वो बची लगा चीज नवर कई और दगा वजह چې دا مور وي ماشوم چې جاړي دا ورته غریب وي خناس کوي پلار خو دی بلکې پلار کوئی دیو باسه کنه بهر دا زوی دیو باسه لکه دې چې دی صحیح ودا چې دا غریب هغه لګي بهر په لوي کې ټول شپه په افکار کې دا په لاسي جوړه ته پي الله والله لا اله الا الله دې وجه په دې مو استحقاق کوم دې صحیح ځکه موږ وته بک مراوړه کوي بس صحیح تو مرائے پر رکھی ہے اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې هغه قیامت د ورځې زلزله هغه دومره مهیب شی دی دومره هیبت راوستونکی شی دی چې د مور او د بچي دغه ډېر کلک تعلق هغه به هم د دې غافل شي یعنې بچي نه به غافل شي یوم ترونا په هغه ورځ چې کله ته دا وینې زلزله تذهل كل مرضعة غافل کیږي با لا تعلق کیږي با كل مرضعة حرف ورکون کی مور عما ارضعت عما یو واقعه ده دو روایت راځي چې حضرت داوود ته منسوب دی قاضي شریح چې د دوه زنانو په یو معصوم باندې جګړه و نیو بورن بیبي نو پیدا معصوم باندې یوې دا زما زوی دی بلې وې دا زما زوی دی یعنی معنا دا چې په نرسنګ هوم کې یا چرته چې عمر دواړو ډیلیوري وشو نو یو عمر شي یو ژوندې پاتې شو پاتې ژوندې دواړو دا ول یوې زماره بلې زما کیس راغی قاضي ته اوس پروف ایشنو ایویډنس اچا سره نو وټنسز گواهان ثبوتونه یوې سره نو په یوې زماره بلې زماره ډي ان اے ټیسټ هغه وخت ډور ډیولپ شوی نو خبر ده کې نو ان the end قاضی وی خپل جلاد وی تورشه هغه سرمن راځه اصل چې قصاص واستې کېده چې له وسلا ورکېده نو سرمن به وګورل او باندې باندې به شګه وګورل نو سړی به هغه باندې وګورو نو سبه ته کټ کنه وینا هغه نو کوم ځای ته نه باندې ګرځي کېده نو وی تورشه سرمن راځه او شګه راځه او چالو چاقو صحیح نو د یوې خدای چا وکړه ابل خاموش دی وسکه وې بس بل لا پنځته خدا ماشوم نیمو نو نیم تاړه ورکو ونی بیل ورکو هغه قرآن چا نه زمانه ما درو کې دا دی صحیح نو قاضي دغه حق فیصله وکړه قاضي دغه حق فیصله وکړه ستانه چرچا وکړه دا فکرت چغه ورکانه دا شی برداشت نشو ادا غي نه د دې وجه خاموش ته په دې خوشاله چې دې راو مرسي په دې خوشاله چې ما خاموش اخلای مرته ربي خپل د قاضي مرسي پښتانه چې راواز وکړ تمام سمستانه دې ته وجه حکمت عملی فیصله سچ نو سمو دومره د معصوم په تحفظ او په حفاظت دومره ډېر سرګردان نو لوی کنسن او تشویش لري او الله وې د قیامت درې زلزلہ دومره hebat ولدا چې مور به د بچین راځي یوم ترونا فغرس توی دا زلزلہ تذهل غافل کی با كل مرضعة حرف ورکون کی خبر عما ارضعت دا هغه معصوم چې دی په ورکو وتذهو كل ذات حمل حملها او ڈیلیور بچے کل ذات حمل ہر حملدار انسان یا حیوان غواوی گوٹوی گڑوی وشوی پریگنٹ شزوی اللہ تعالیٰ فرمایا دمرا حیبت والا زلزلہ دا ترونها تذهل وتذهل كل ذات او بغرزی ہر باردار مادا حملها اغبار کر ڈیلیوری بیفور ٹائم ڈیلیوری قبل از وقت ڈیلیوری دو وقت نوان دے بخبر بچے ہوئے دے حیبت کے بچے وَتَعَنَّاسَ اَوِنِ بَتَخَلَقْ سُكَارَا انسین سکارا مانا انسین مورتا بے خود بائی تاثر سوائی بے ہوشا
وترى الناس سکارا او ویني به خلک بېهوش. نو اوس بېهوشه خو دې ته هم وایي چې سړی وایي نشته، سړی شراب وڅښي نو ورسره بېهوش شي، سنس یې ختم شي. الله تعالی د هغې نفي کوي وما هم بسکارا، ادوی بني بېهوشه د انټاکسیکنس د وجې، د الکوهل د وجې، د شرابو د وجې، یا د بل نشه اور څیز د وجې. ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله ډېر سخت عذاب دی. د هغې د وجې به سنس خطا شي، د زلزلې د عذاب دومره زیات دی چې د هغې د وجې به سنس خطا شوی. ولكن عذاب الله شدید، لیکن عذاب د الله تعالی دا ډېر سخت دی، عقل ختم شوی. ولكن عذاب الله کله کله داسې یو ناڅاپه اکسیډنټ وشي، څوک ورسره لیونی شي اکسیډنټ سره. د اکسیډنټ خو دومره لوی ټراجېډي نه ده، خو د یو څو کسانو د انوالمنټ خبره ده، خو څوک پکې خپل سنس ختم کړي. یا په اکسیډنټ کې زوی مړ شي، موږ د دې غمونو نه ساتي، نو نتیجه شي لارې سنس ختم شي، یا مورې سنس ختم شي، ځکه چې هغه کې هغه د ابزار کول ماده دي، هغه دومره لوی مصیبت ابزار کولی. نو الله تعالی فرمایي هغه دومره لوی مصیبت دی چې هېڅوک یې نشي ابزار کولی، قبل از وقت به ډیلیوري وکړي. وما هم اټول به انسانس وما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. نو دلته الله تعالی د باردار ماده ذکر وکړو، او الله تعالی د مرضعي او د پایور کوونکي شل ذکر وکړو، او الله تعالی د انسانانو ذکر وکړو. نو پته ولګېده چې دغه وخت کې لا انسانان ژوندي دي، ځکه په دا کیفیت راشي. نو دا لومبنۍ زلزله ده، کومه زلزله ده؟ اولنۍ زلزله ده، او هر چې دویمه ده سوره زلزله. درشمه پاره کې First of all, 606 پہلا ہمارا اذا زلزلت الارض زلزالها. د زلزلې لغوي معنا د خوځول، څه شي خوځول، څوک ورته شنډول، څوک ورته شړول. خوځول خوځول خلک غورځول خو بیا خطرو دی، اترو شکی دې ته خوځول دا شورول. موږ زمونږ پښتو ده خوځول. اذا زلزلت الارض زلزالها، چې کله خوځول شي یا وشورول شي الارض زمکه زلزالها، مکمل خوځول سره. مکمل خوځول معنا دا غي د پاره با ریچارډ سکیل نه 6.4 7.4 یا 8 یا 9 نه چې څومره کیپاسټي د ترانه کول په خوځول شي، چې څومره دا پلیس چې لازم تاسو څومره پلیس چې څومره سوینګ کول شي الله وي دومره به. اذا زلزلت الارض زلزالها. انډونیشیا کې زلزله راغله، نو پکې یو والکین راځي، صحیح او خلک حرکت وکړي لکه او جګړه وې زمکه لاندې ټول زونه حرکت وکړي، حرکت یې والکین راځي. صحیح کله زلزلې سره دا چمن چې تاسو ته ځای راځي، چمن علاقه د چمن کې د خباغات د لوګي په چمن کې دغه خباغونو زلزلہ چراله چمن وانا نو بد دې او بو لاندې هغه رغون روز کلب او په افغانستان کې وځي ځکه وګورئ دا او چمن وچ چمن په څه نشته. اذا زلزلت الارض زلزالها. یعنی پپا د دې انګورو د پاره چمن مشته. د دې وجه استاد اندار انګور راځي چمن په لاره، نو د په خور کوسو مو چمن انګور راغلي کړي راغلي. نو دا اختلاف هغه روانه ده. اذا دې چمن کې انګور ما تشتن بکړي پوښ کله حدث ها دې اول څه راغله چمن ما کوله چمن په وښه. اذا زلزلت الارض زلزالها. چې کله وخوځول شي ځمکه زلزاله مکمل خوځول سره. نو دې قوه ما وې چې هغه سکیل زلزله د 6 رااله په انډونیشیا کې والکینو ایرپشن شي.
सही په پاکستان کې دا 7.4 کا 7.6 صحیح څومره تباہی وکړه څومره فاونټینز د اوبو چشمه په لاندې لري او څومره ځای کې بار راځي صحیح دریابونو سره پر رخ بدل کړ خبر ده کړه نو زلزلې سره دا ټول انقلابات راځي دا خلا په معمولی پیمانه زلزلہ ده نو چې هغه دومره غټه راشي الله نتیجه ورکړه چې واخرجت الارض اثقالها ازمک براو باسه اثقالا ټول بردنز پر او ټول بارونه چې د دې نن خټه کې څومره بارونه دي هغه ټول براو باسي ګولډ سلور آیرن زنک کاپر یا واټر مړی څه دي اثر راوځي ها اوه واخرجت الارض اثقالها ازمک براو باسه اخر بارونه ټول وقال الانسان چې انسان راوځي او ګوري سرو ډېر ها دا ګیس نه ده دا 76 والا ایم پی ایم دی دا هر څه د زمکه په څیر وقال الانسان انسان ما لها سوسو دې زمکه باندې یوم یذا ورزا تحدث اخبارها چې زمکه بیانې خبرونه خپل سبوي بأن ربک چې یقینا رفتا او حالها حکم کړي دیتا وਹੀ کړي دیتا ابن عباس نے ویل کہ انسان بلګي سٹیٹمنٹ بول رہی زمکه په خپل کې انسان لګي خبره وکړي بأن ربک او حالها چې ته ونه حیران ما ته خدای حکم وکړ زه د خدای حکم له سره تابع کوم نشم زه انسان خو نه زه انسان خو زمکه پس الله سو کوم چې اکار کړو بأن ربک او حالها یوم یذن دا اغرزدا یقدر الناس چراغار کی بھی بے انسانان راولی با اشتاتا خلق مل منگو تو گڑ گڑ منگو تو جو بل سر مکس لیورو آمالوں چو خود رشدوی تعملون دوی فمن یعمل فسوچ عمل کئینا مثقال ذرت فاندازد یوی ذرے خیرن د خیر یره دې بوینی دا و من یعمل سوچ عمل کوي مثقال ذره پاندازه دې وی سره شرن د بدای یره دې بوینی دا سوچ عمل کوي پاندازه ذره د خیر دا بوینی تا پاندازه ذره د شر دا بوینی تا ما تاسو ته واقعي ذکر کړو کنه حضور صلی الله علیه وسلم ته یو بدور رسالای سره مسارای خلک وړي سمپل ساده خلک دا موږ بزګران نیرو کې توسيږي او د ساده خلک په ډېرو کې خبره نه کوي او ساده خبره کې سمپل صحیح دا ډېر وی خبرې جوړول چې ولې کلیپ لا در خاریو خلک جوړ دي د دې سوشیالوجي عبارت ده نه چې بس موږ د ایلو بچو له مرغابه بچو له غوپې ورکړي دا کوشش کوي چې د مرغابه بچي له غوپې ورکړي دا سارو خلک هغه سره ګان دي د بدوان اوسم دې سره ګان حضور صلی الله علیه وسلم ته ویجی ما ته خیر خبر وکړه حضور صلی الله علیه وسلم با د هر چا په لیول باندې خبر وکړه یو سړی باندې فقین او ذهین هغه سره به دا په لیول خبر وکړه یو سړی باندې هغه سره به د بزګرانو په حواله خبر وکړه نو حضور صلی الله علیه وسلم مصروف او مشغول لهدا او صحابي ته وی دې له هغه په بوزا بندو ته په عربي پويږي د قران او توارو څورته نو پسند پر ترجمه خو دې پويږي ځکه عرب دې ناغرا اذا سورۃ ورته اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فكان اخريه يقول فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره نو بس دې بدوتی او تاسو کو یا خو روریا او ته نو لو حاسبنا الله على الذره خدای موږ سره دې ځای ساتي چې عمل مو خیر کړی ګوره یا عمل مو شر کړی ګوره دا به حساب کوي هغه ته هکذا یقول الله خدای خدا څه وایي صحیح نو بس الله صادر کوګک السلام علیکم حسبی هذا بس مر پردا کافی دی څه نه صحابي ورته نه کې زبنا ته نور قران او لسل سورته ورته ورته پیغمبر اسلام زما دې څه کولې دا نو که دور سره مې ته فارغ پیغمبر اسلام بخښ شي نو چې مې ویل ته ځان خلاص کو ما ته سړیا والا کو او تاسو په یو مې کې ځان خلاص کو نو به پیغمبر اسلام نشم خلاص کولای باید تعالی کافی ټایم درته مو ډیر صدر کوو
ناغوینا زمون نو بس حسبي اوس دې کې نه هغه کینینا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وسوشو ماذا حدث what happened سوشو سبق نه هو جګړه وروسته نو دې صحابه په دې دقه چلو شو اخیره اكون سوره زلزال کې وایي دا وایي خدای په ځوان سره حساب کوي نه او په دې حسبي بس دا عمل دی نو پیغمبر اسلام ورته څه کوي ویجی تاسو حکم کړی روان تاسو خپل شي ځوان چې نور صورتونه ورته وایي چې پوه شي پیغمبر اسلام ورته دعوه فانه قد فقه الرجل پریدا یې په خبره پوه شي دا زين خبره واغسته چې بس د دین معنا دا ده چې دنیا کې څه کې تیار کې کرنا کې کور کې مسجد کې پلاره کې حجره کې په جمعات کې بزنس کې جاب کې کوم ځای کې خیر وي او شر وي دې اکاونټیبلټی دا قیاس صحیح نو دا د ځل سورې حج کې دا باندې ځلنا سورې زلزال کې دا واستای ځلنا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب محمد وعلى اله وصحبه وعلمنا ما جعلنا في القران ما جعلنا في القران لا يضعنا منها صلى الله عليه وسلم